السلام علیکم. السلام علیکم دوستانو. دې ته وایي لونګ. دا لونګ دي. دا په دې طریقه باندې په طبخي واچوئ او په دې طریقه باندې به وسېځئ. چې کله دا وسوځي، سوځېدو ته نږدې شي، نو بیا به یې راکوز کوئ. ښکلې یې په کاڼي مه کوئ، یا به په جوسر ووهئ. ښایسته پوډر به ترې جوړ کړئ او د پوډر جوړېدو نه پس به بیا په ګبین کې میلاو کړئ. چې دا یوه چټک لونګ دي، نو په یوه پیاله ګبین کې یې میلاو کړئ. او بیا د دې نه خوراک سهار او ماښام په نهاره 2 چمچه او د وړو لپاره 1 چمچه. لکه پوزه ډېره زیاته بهیږي، هغه به هم ټیک شي. او که د چا په بدن کې څه غوټې موټې وي، عضلاتي بیماري وي، نو هغه به سره هم الله پاک ټیک کړي. دا یو ډېر ښایسته عمل دی. او د دې د یوه چټکۍ به وسېځئ لونګ، او دې سره به یوه پیاله میلاو کړئ ګبین. چې ګبین یې میلاو کړو، بس بیا یې سنبال کړئ، کېږدئ. نو کوم چې لوی کسان دي، د هغوی به ترې 2 چمچې خوري، سهار ماښام په نهاره. دقسې به دا وسېځئ ښه. او چې دقه یې وسېځل، نو دا تیار دی. بیا به یې ښکلې میده دقسې به دا په جوسر باندې ووایئ، خو دا ټول ښکته رابهېږي، نو لږ احتیاط به وکړئ ښه. ملګرو دقسې به میده شي. ویې ولیدو دا چې دغسې میده شول که نه، بس ګبین تیار دی په یوه پیاله کې. او دا که پیاله ته راکړه دا ګبین فرهانه، دا یوه پیاله ګبین تیار دی. او دا ورسره پوډر شو. دا به اوس دې ته راواچوو. چمچه راکړه لږه. دا به داسې د دې نه راولئ او په دې کې به یې ور واچوئ. دا چې ټول ور واچول، ښکلې به یې مکس کړئ ښه. چې ښکلې به مکس کړو که نه،